أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شنكنا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت درس ته سره دې چې پر رسیدلې وو چې د مکی مشرکانو د رسول الله په خلاف باندې پنځلس حربي او طریقې استعمال کړې چې بری طریقه باندې د امر لاندې کو په دې طریقې لاندې کو د مشد باطل فرض عادتي چې حق فرض اول یو توتی برابر کې او به بس بل تر مرګ پورې د خپل تحریک نه ورسېږي نه زګد وړه تحریکا د قیامت پر رواني قران کې الله رب العزت فرمایي ولذالک خلقهم د دې مسلې لپاره الله د مخلوق ما پیدا کړي یو حق فرض او بل باطل فرض او د دې دوړو مقابله حق فرض په دې مقابله کې د صبر او زغم نه کار اخلي او باطل فرض الله به راګيري چرته دانش کې چې یو کله دوه کاله به د خلکو مقابله او به ایسه ختم شي یا به میدان دوی ګټي او غوینه دغه ته کېدل او پورته کېدل وي په دې پنځله طریقو کې و طریقې دا استعمال کړه چې محمد رسول الله به عزتي رسول الله بچکل په لار باندې روانو نه دي خلکو به ویل چې اهذا الذي يذكر الهتكم ايا غدق سړی د جسسو د له هو بدی بیانې یتیم سړیو په دې مکه کې او په طائف کې ډېر موږ مشران شته ابو جهل له حکم دی امیه دی ابي معيط دا ټول دي نبيان جوړیږي نه او دغه محمد دی جوړ شي دا مونږ نه منو لیکن محمد رسول الله رشاد دې خبرونه متاثر کیدونه بس د خپل دعوت جاری ساتو خلک دې لګي دي دویمه حربه دا استعمال کړه د رسول الله د دین تخریب خلکو له په دماغ کې دا اچول شي اے خلکو دا محمد شری دا ګور زمنګ د معبودان نه مني او د دوی دا کرامتونه نه مني او د دوی دا برخه د الله سره نه مني دا مثلا ډیر وخت ور وچلې ده دریمه طریقه دا و چې د دې سړي مقابله منغوس په یو عالم باندې کوي طائف لاړ نظر ابن حارث په نامه باندې یو عالم راوسو او ورته ویلې چې دې مکه کې محمد پیدا شوی دی عليه الصلاه والسلام او دا خبره کوي چې د ادریس او شپته معبودان هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ یوازې الله دی د مقابله وکړه ده وی ډیره خره دا مقابله وکړه ده چې بيدوش نو کله د حق فرض په مقابل کې دا بدنامه ولګي چې ول دغه بے عزتی وي شو به دغه باره کې د تحریک وچلولې شي چې لکه دا مولا ګوره خیرات نه مني دا کرامت نه مني او دا شنه منی او اق شنه منی دا بدنامي برسي چې بدیم کارونه شنو ستاسو په مقابل کې به ایسه مولا راوړي اق مولا به خلکو له ذهن ورکی دا د شي وي او موږ د شي وي چې بدی باندې کارونه شو څلورم پړاوي دا وکي د رسول الله سره کېناست وی ویل یا رسول الله یو ورستز موږ د معبودانو بندگی کوي او ورځ موږ سره معبودانو کوي نه وی ایو جمعه چې موږ بستاده معبودانو بندگی کوو ته موږ در معبودانو بندگی یو ورځ کوا رسول الله ودام نه منه وی خیر دې موږ به یو کل سره معبود بندگی کوو چې رب العالمین دې ته موږ د معبودانو بندگی خیر دې یو ورځ کوا صرف فقط د الله رضا الله برابر ولا رسول الله ورته ویل چې سکندم نشم کولای دا تاسو خبره کوي حقدار د بندګۍ د رب العالمین او زره د مبارک د خلکو سره سازشونه وکم چې نه دل لک پکار دو دی بل زیاته پکار دو د شي پکار دو چې دا کې دی نشي پنځمه حربه استعمال کړه تعذيب النبي والمؤمنين عليهم الرحمه دې لک توجه کوي چې په دې شینو باندې کله کار ونی شنو به د دشمن چې دا به د والو نه کار اخلي اول بستابي عزت وکي به فتا باندې بدنامي ولګي د بدنامي نه ورسره بدر بس مناظره له خلق راولي به بر سره سازشونه شروع کی چې خیر دی ته د شي کوم موږ بده شي کوو چې بده کارونه شي وس ویوال پکار دي وس د خلکو زدن وال
مقصد به دی والو کې دی شي د رسول الله امت دا به صبر کوي جانب مقابل به دی غرور کې راشي ایسه به زمنګ الله برباد کی دی خلکو اول د صحابه وګریوان الله سنا ورواچو ځکه د رسول الله خو نه شورات دي د رسول الله په تایید کې زمنګ رب العالمین دی رسول الله په خپل یو متقی انسان دی د دې انسان تایید رب العالمین کوي او بل د په تایید کې د تر ولاړو ابو طالب او د رسول الله خاندان خو ډېر مضبوط خاندانو لیکن قریش د شکار وکي ابو جهل له چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر ابو لهب دی له تیار کی ورته وی ویلې کبه د محمد باندې علیه الصلاۃ والسلام من برید کو دا ګرانه تمامېږي ته د کور سړی ته ترې دا ثوره ردی د دې محمد بیزتی وکا ابو لهب یو جاهل انسان او غیر مسلم هغه بالکل شي نه غرب به سوچ د مقابله بس کو تاریخ ولا لیکي د رسول الله په خلاف باندې دا تحریف شروع کړي و انه الصابي دا سره د پلارو نه کده دین نه وخت لري انه کذاب دا محمد صاحب دروغجن سره دا تحریک شروع کړي صابي دا معنی چې د پلارو نه طریقې پر خودلی په بل طرف باندې ورځي لکه اوس مقصد جاهلان دا وایي چې دا پلانې سره ډېر خراب سره د پلارو نه طریقې پر دی په بل طرف روانيږي منګو 100 کروڑ پلاران د محمد رسول الله نه قرباني د رسول الله طریقه رانی ول پکار دي د صحابه په رواني دل پکار دي چې په کوم طرف باندې صحابه لړ دي رسول الله لړ دي قرآن خبره کړي د دقه زمنګ دین دي زمنګ مور او پلارو نه کو تر کړي سره برابر فبها په دواړو سترګو کې برابر نه د دوی بخپل کار زمنګ کار د رسول الله سره دي زمون کار د قران سره دی زمون کار د صحابه سره دی نو وی ویل چې دا صحابي دی دا کذاب دی دروغجن دی دا ابن کثیر روایت را نقل کړی دی د تاریخ پر روایت باندې د محاربي د دوړو ورسې ایمان راوړل وی ذل مجاز علاقه کې یو نوجوانو هغه به کله کوم خیمه له ور داخل شو او د خلکو له ویلې شي ايها الناس قولوا لا اله الا الله ورسته سپینګریو چې هغه سره ګټي وتیږي په دلاس کې او د قزوان ور باندې وشتو دومره وشتو چې دا بدن مبارک نه ویني لاړو د پڼې ته ډکه شي او دا به ویل چې دا ګوره کذاب دا دروغجن سړی دی وما چې نه تاسو کې دا څوک دی وې دا کوم چې نوجوان دی د وراره دی محمد عليه السلام او دا کوم چې سپینګری دی د تر دی ابو لهب دی ولي واغه د الله توحید داخله دعوتي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچي عبد الله صاحب شکل وفات شو ابو لهب د خلکو له خبره خورا کړه ویله خبره نه وي نه ویګه خیر د محمد میراث شو میراث ابتر شو د بچی نور پاتې کیږي نه یو څورو پرې بدد د دین وی دا به ختم شو برته زمونږ رپلارو نه طریقه منځ درش لکه وسم باطل فرض دا وایي چې لکه د پلانینو استاد سره هغه مړ شو او پلانې قیدی شو او په دې باندې خبر نه دي چې د تحریک رب العالمین تر ورځې قیامت پورې د جاری ساتي دا بنه کم عالم پورې خلک تړي او نه بده کم مولا پورې او نه بده کم شیخ پورې کداقه مولا په دې جمعات کې د درس قرآن بکیږي او کدا چرته نه بکیږي دا غلطه خبره ده کدا دلته یو کني دا بس مونږ الله د جاری ساتي کدا مړ دی او کدا ژوند دی او کدا قیدی دی رب العالمین سورہ کوثر نازل کې رسول الله له ویلې شي یا رسول الله دا ست دشمن میراث ته ختم دی او ست بچي به الی یوم القیامه دا موږ تاسو ټول د محمد رسول الله اولاد دا څومره مسلمانان چې په دنیا کې دي کاغه نارینه دی او کاغه زنانه د محمد صلی الله علیه وسلم اولاد دي دا غره دین بچین دي د رسول الله سترګې ور باندې رب العالمین را یې کړي د صفه مروه غونډې د خلک راجم کړه ورته وی ویلې شي زتا سره وی ما کړ دي غرنه هغه خو فوج را روان دي او پتا سو باندې برید کوي دا خبره منې کني منې ولې نه منو وی دا خبره مې مو منې ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو د شي عقیده ولري چې حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی بل هیڅوک د الله سره نشته ابو لهب راوچ شو محمد رسول الله علیه و تبا لك سائر اليوم هذا جماعتنا رب العالمین د ټول ورځ برباد کړه تم دې خبر لره جمع کړو برباد شي گزارونه پر رسول الله باندې وکړه چونګې ابتدایي دور دی د محمد رسول الله په مبارک جوسه باندې دغه بر چهره مبارکه باندې د کانو گزارونه وکړو لاسونه په ورختا کړه رب العالمین سورۃ نازل کې
چې د ابو لهب د دوړ لاسونه دی رب العالمین برباد کی ابو لهب د پخپلم برباد شي د بچیم برباد شو د مالم برباد شو د زنانم برباد شو په ورځ قیامت به الله جهنم له اوغرزي د ما پر رسول باندې ولی گزارو کی الله دې غیرتی دی چې دا مسله کله منظر اعلی نو د رسول الله د لورینه هغه د ابو لهب د زامنو په نکاح کې وی شو عتبه مې دوبل عتیبه ام کلثوم او رقیه دغه ابو لهب د غسید وجنه لاړو او دې زامنو له ویل چې د محمد لورینه په دې کور کې نور زنه مانم طلاق یې کوي دا زموږ د پلارو د نیکه دشمن دی زموږ د معبودانو دشمن دی او د لورینه تاسو دلته ساتلی دی ګوره په دې توحید مسله کې کله د زکه طلاق مرزي دا به د نرمه خبره نه اشاره ده یو ګوړه ده او کپه نرمه باندې ډوړې ده آرامه باندې دا بخرو بس کله به د طلاق مسله راشي کله به کې وال راشي شخصیت بره به کې فهمالېږي ځکه د کوم انسان شخصیت بره محمد رسول الله نه زید د اچم نشته چې د رسول الله په مبارک بدن باندې گزارونه کیږي د رسول الله په مبارک بدن باندې د لاسونو گزارونه کیږي او د محمد رسول الله د مبارک لورینه هغه طلاقيږي د منګله درس او تربیت دی جوړه ده شبر راځي طلاق کوي د ابو لهب زمن له زمنه نو ایسه دغه د زمن چې د په نکاح باندې طلاق کړی وي زين هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم نبی شوی نو د دې لورینو نکاح د ابو لهب د زمن سره وشو رب العالمین دغه په واسه کې خسته خاوند ورکه عثمان ابن عفان ایوه چې کله وکړه هغه وفات شو به ورته بل ورکړه هغه چې وفات شو محمد رسول الله ویلې کزما چرته بل لوري هغه هم درکوله لیکن بل شته نه دیجه پر دا مسله در اورسیده حدیث کې دا مرضی رسول الله په سجده باندې او د پاسه په دوی لره کې خو لره یو ځای کې حکم مردار د موږ تاسو چرته په دې مسله باندې 15 منټه ګرمي تیر کړین دا یو دوه کنځلې به تیر کړین دي سم تندې اوران شي چې لکه ما د خلکو له قران بیان او سنت به بیان او هغه مل کنځل کې بس د پاتې د محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک سر باندې د خلکو ایسا ډک لره کې خودو کوشش وکاو سره چې غوینو شنه فاطمه زهرا ته لره کې غوسش تسلی ورکړي چې سره پلار دین به ټول دنیا کې نشر شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حرم کې مونږ کې اداره مکه مشرکان په راتاو شو چې یو خو د کور کول چې بل خوا رسول الله موږ له صبر تلقین راګي کنه رسول الله دومره زور اور انسانو کدا سلوي دنیم زره خلک دغه مقابله له ولاړو رسول الله ټول مخ سره سملول لري کولی الله دومره طاقت ورکړو زمونږ الله په تایید ولاړو ابو بکر صاحب راغی چې دایوي په بوک سوال انت او غرزو دا بل الته غرزو وتا سو د اق سړي سره جنگ کوي چې هغه صرف دا خبره کوي چې لا اله الا الله په دې مسله سره وراني نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کمزې کې کورو یو شپک کسان د خلکو د مکه مشرکانو الته انتخاب کړو چې تاسو به محمد رسول الله د کور له ګندګي ورغورځوي دا مسله به راځي پاره کې ابو جهل حکم ابو معیط امیہ دغه ملګری وسره نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځبانه ولاړو نو دوی به دا ګندګي راوړه د رسول الله په مبارک بدن به ورواچوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله په منځبانه ولاړو دغه ګندګي به راواخصو د دوی کور منځبه د شروع غرزوله ګند او کله به د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کور په مخ کې دا ګند غرزو کله به د مردار وخانو د لری وغیرہ راواخصو د رسول الله په دې کټوي کې به د ورو غرزول رسول الله به کله مونږ نه فارغ شو به لرګي راواخصو دغه ګندګي به کله راخصو بار به غرزول نو دومره به ویل شي یا بني عبد المناف اي جوارن هاذا اے د عبد المناف زامنو دا کوم ګوندې ته چې تاسو زما سره شروع کړی دی د ترزو تاسو یما ورارس تاسو یما چې په نظر کې مثال اختلاف راغی نو اخر دا مسله چې تاسو د ګوندونو ډېر اکرام کوي دم څه اکرام مالو کی ګندګي زما د کور تاسو شروع غرزول زما په بدن باندې تاسو واچو او اخر زما د دیګ له تاسو شروع غرزول دا ولی ابو جهل دا ویلي رسول الله عليه الصلاه والسلام ومنځ بنور په حرم کې نه کوي ډیرو بدمعش انسانو ده دلته به منظر نور نه راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړو چې کله سلام وکړي ته تمنو ویل چې دلته باندې راځي منځ بدلته نه کوي تل اسمو پر مخ کې د منځونم کوي زموږ د باباګانو زموږ د معبودانو بدی بیانې تنقیسم بیانې بدلته منځم ته کې در کم ځنه تراله حدیث کې راځي رسول الله په گردن کې د ابو جهلونه ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي به ورته ویل تباشي تباشي د څه کې اخر ما نه پرې دي منزله منځو ما اخر نه پرې دي ابو جهل ورته ویل شي یا محمد ته او ستاره رب زما هیڅ نشي کولای زې لاسم خلاص
استاد ملاس خلاص او استاد رب العالمین د ملاس خلاص دومره خراب انسان او یاد ساته د دې مکی د غرونو په دې مابین کې اسما غونډه عزتمن انسان بل نشته لري ته بچ شي وکي استاد رب بچ شي وکي چې دا رب تمہاره مخله کوي الله رب عزت قادر چې په دغه ځای کې د مردار کړي وي لیکن دې پری خودو چې د بدر په ډګر کې الله د ضعفا او کمزور مجاهدینو ماشومان په واسطه باندې استمردار کی لري کې داس موږ د الله قانون دی چې اولوی بدمعاش یو زورور بدمعاش هغه په کمزور انسان باندې الله را پرځي حدیث کې دا راځي رسول الله په منځ باندې ولاړو د ابو جهل بشیر هغه په غاړه کې ورته صادره واچ او صادره د شراح کې چې کله راخ کې د محمد رسول الله د سترګې ډن شو مړی خپه شو چې خوشي کې سلام وګرځول رب العالمین له توجه کړه وی ویل یلا استا یو سپه په د باندې مقرر کړ د خو ډېر فازاب کړ په سفر باندې روانو یو زمری راغی په ټولو ملګرو کې ګرځېدو شکل د خپل راغی نو ایسه د سرته الته وګرځو تنه الته وګرځول لری کې الله رب العزت سورہ علق کې د ابو جهل بارے کې دا خبره کوي چې د ابو جهل دومره غټ ظالم دی دا اسما یو بنده منه کوي د دې خبره نه چې هغه د منځو کې او خلکو له امر کې په تقوا باندې دا څومره خراب انسان دی بد انسان دی رسول الله په منځ باندې ولاړ دی ابو جهل ملګرو له ویلې وي اے خلکو نن د محمد په دې څټ باندې ورخېجم دغه ورمیک ماتون د دې محمد نه تاسو موږ شي جوړ کړی دی محمد دی بالکل سر لمراجي کې نه ګوري رسول الله چې کله په منځ باندې ولاړو ډیر تیز راغی چې کله د رسول الله خو راغی نو ودرېدو بیرته منډه کړه و تختیدو ملګرو ورته وی ولې رااله تک جوړ شو دارنګي وېزما د رب العالمین باندې قسم چې زما د محمد په مابین کې یو خندق دی ورو د ور په کې د شروانو لکه او بشروانی بل روایت کې راځي وې دومره د وښ سر ما دلته وریدو چې شرط ما د وښ سر د شریدل نو په ټول عمر کې رسول الله ملګری ویری یا رسول الله وې ابو جهل د شراغ منډه واخستا وې سم خیل لې کدم مالا ګوتې راوړې وې قسم په الله چې ملائکه به اندام کړي زما په خوا کې جبريل ولاړو دغه ملګری ولاړو درې مالا ګوتې راوړې چې د سره د ملائکه څه کوله او د وښ په صفت باندې جوړ د برو دا ورته قوي ملک راغلی او ابو جهل لوي چې نږدې راځي زبتا سره ګورم وې ایسته په دې وخت کې دا ورته نږدې رانغه او هغه وتښتیدو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا مسلمان د شروع کړي وا ابو جهل پوښي چې دا سړی قلاریږي نه د دې ملګرو په شتلو دا ملګری دوه قسمه دي رسول الله یو د شمالدار کسان د مخاورز مشران قومي دویم د ضعفا کمزوري خلک د غلامان ابو جهل هغه به د ایماندارو لورغه د شپې او ورته ویل ته شرمېږي نه چې د پلارونو کې طریقه پرې خدا سوابي شولې او تر دې محمد تابعداري وکړه د تجارت شروع کړي ګورځه به خلکو له وې چې د رسول الله په ملګرتوب کې ولاړ تجارت سره بند کړي مال به کوټش کوم چې قومي مشر ملک اغلب چې سره مشري به ختم کو د بو کو عقب کو خلکو له دا خبره ده کوله کله چې انسان دعوت کوي حق پرست سړی دکانداري یا تاجري نو به دا خلک د خبره کوي تاسو خبره نه وي نه د قصړم باباګان نه مني د خپل ګوره مو ورځو سودا ته مکوي د دې خبره له بالکل غوږ منسي او کوم چې ضعفا خلک و غلامانه ابو جهل بداغه د والو طریقه جوړه کړه و به ویل چې دا هو ختمه کوي د دې وجنه دین د اسلام کې چې انسان وګوري اولنی د ضعفا راغلي دي دا پازاب شوی بلال رضی الله بلال ابن ابي الرباح چې یو غلامو د امیه غلامو امیه ابن خلف بلال رضی الله چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړل نو دی ابو جهل له د ملګرو به دومره سخت والو چې په دې غاړه کې به ورته وپړې واچو د کجورو د پاڼو ماشومان له په لاس باندې ورګي چې به کوڅو کې دا زغله ودالي ونی نه در محمد تابعداري کوي په دې شګو باندې به سم له سره دینه دغه بلال هغه انسان د اهل علم دا فرمایي چې د نکونو مم نه دی معلوم ابي رباح فلر د خپل نوم بلال د حبشونه راغلي دي لیکن چې کله توحید خپل کې سنت د نبی خپل کې الله دومره اوچت کې رسول الله فرمایي وې جنت لتلم زمانه مخ کې د شرف کو کشار ما واردو ما جبريل نه پوښتنه وکړه دا څه دی دا بلال دی د محمد رسول الله مؤذن د جنت زیری ورته په دنیا کې راغلل اوچت صحابي قیمتي د دین د وجه کله به دی ابو جهل د امیه د په
ورځ باندې وګیا پاتې کی ډوډۍ به بند کړه او کله به بده سخته ګرمه شګه باندې سملو د پاسه به یولې تیګ ور باندې کې خو د زنجیرانو به تړلې یا به دغه شان د مکه مشرکان ور باندې نه سو د بلانې دغه आवाज کوي احد الله اکیو دی الله اکیو دی د مکه ګرمي هغه چاله معلومیږي چې کوم حاجین دي هغه ګرمي باغې ځبانې دي صحابه سملاسله او بیس منغو ساسو د قرباني اسلام لا چې د من کومه قرباني کړي معمولغه بيجي لاړ شي مونږ ټینګي ګره معمولغه مشکل په مونږ باندې راشه ځان د شکړې چې مونږ د جنت ټیکدار نور دې شي لمنګ ټینګي ګو بیان د دیو جنا د تکالیف په دې مناسبت باندې د سلف صالحین بیانې او د صحابه ورکړي دي چې دین د اسلام د قرباني دین دی دا ګور د وینې استلو دین دی پرې کې به سملول راځي کله چې سړی ماشوم سنتي نو دی ماشوم له په دماغ کې دا خبره ورچوي چې ایز ما بچیا په دا کومه لار باندې چې تر روانيږي او زه پر روانم دا ګور د وینې توې دل دین دی په دې کې به د وینې توې دا سم معمولی خبره خو نه ده بلال څنګه چې ویلې چې تا احد ولي ویلې وېزه په دې چې مشرکان پر توحید باندې زخه پکېږي نو ما څنګه دا ویلې د اسلام د ایمان بشاشت بالکل د جړې کې وردان نشو امام بخاری فرمایي وی احد مې څنګه ویلې ابو بکر رضی الله په دې لار باندې تیرېدو امیه له ویلې ویل کدا کار مکو ظلم دی دا تاسو ظلم شروع کړی دی وې که دومره جړې په خوږي خو ویل کنه وی راځه بدلې کو د ابو بکر رضی الله یو تور غلام کافر هغه امیه له ورکه او دقته ابو بکر رضی الله واخصو ایسه د الله رضا لپاره آزاد بلال رضی الله آزاد کې عمر ابن الخطاب هغه به ویلې وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر زمون سید دی او زمون قومندان او زمون سید د آزاد کړي دي عمر رضی الله عمر لیکن چې بلال رضی الله به کله ولیدنه خلکو له ویل چې دغه زمون سید دی د زمون مشر دی یو مشر زمون ابو بکر دی او دویم مشر زمون بلال دی دغه مشر راجوک شلو دا مشر موږ له آزاد کې دي دواړو صحابه کرام له خلکو سیدین ویلي مشران خلک دین د اسلام کې به د غلامتون نسبت کړ شي به ورته عمر سید وای عمر ورته امیر وای سره دین چې عمر ابن الخطاب عمر دی اوچت انسان دی د عثمان ابن عفان باره کې درځي ډېر قیمتي صحابي دی د خپل نوم چې د عثمان د پلان نوم عفان د نیکونو می ابو العاص یا ابو العاص الاموي القريشي المدني اسم کنیت د چې د ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن په 10 مبشرو کې د تبوک په غزا کې تقریبا د 900 خان او 200 اسونه او 22 لک درهم یا اشرفي ورکړي مجاهدین الله شپکسي شورا کې مداو د فیل د واقعین شپکل ور سره به پیدا شوم دی د ابوبکر رضی الله په واسطه باندې د ایمان امر وړي دی د رسول الله ایولوري په نکاح باندې واخص چې اکر وفات شو به بل لور په نکاح باندې واخص ذل نورین ورته زکه وای د عمر ابن الخطاب د شهادت نه درې ورځې ورسره د مسلمانانو خلیفہ شو تقریبا یو سره شپږ ترویک احادیث ټول نقل دي او څکم دولس کاله د خلافت وې دغه عزتمن صحابي جامع القرآن دا به خپل تر راونی ولا ابو جهل ورته ویلي وستاور ایمان راوړی دی او ودا په پوزکی کې تاو کا پوزکی کې به تاو کې او بده کې به د دود ورته بلکې هغه سره او دا سره به بن کې او دا پوزه به ترخه شو د طالب ترخ شو عثمان ابن عفان په کې دنه پروت دومره عزتمن انسان دمنه دا تکلیف دی خلکو تیر کې لیکن هغه هم دا خبره کوله چې الله اکبر الله ډیر لوی دی مصعب ابن عمر دا یو بل صحابي رضی الله تعالی عنه دا ډیر انتهایی مالدار صحابي دی مور ډیر مالدار و دومره ناشنا صحابي دی چې په مکه کې قیمتي جامه هغه به د اغوستله قیمتي خوشبوینه عطر د به استعمالول ډیر یو د ناز ژوند تیر کړو خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ دی مور ورته ویل تا ایمان راوړ دی به او وی بچي ارس راکا جامین ته واقعه خوشبویم ته واقعه ارچ ته واقعه مهاجر شو مدینه له دی بدن مبارک باندې دی بدن به ودی سرمن استره لکه مار چې سرمن وباس د فقر دلاسه یو ورځ ودا چې کپڑا چولې و چې غیبه قسم دغونه لګیدلی و په وندونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مصعب ابن عمر ولید رسولګنی وخ کلاړي ملګرو لوي د اسلام نشه شه دی دا دومره قیمتي جامې ودا اغوستلې او دومره نظمین انسان خو چې کله د اسلام سره غاړه یو ځای کړو اسلام قبول کې د کور د خونه په دومره مشکلات رااله جنن فقیر څومره ضعیف او کمزوري جامې چولې دي لیکن دا ژوند دې تیریږي اوهد کې دا شهید شوی دی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په شهیدانو باندې ګرځي چې ګوره حمزه رضی الله عنه شهید دی د رسول الله د کاکا او د رسول الله رضی رورا او د رسول الله د مجاهدینو سید او قهرمان چې ګوري د شي مشرکړو اندامونه ته غوڅو غوګونه ته غوڅو سترګې ته استل شوی وي پوزه ته کټوا سترګې شونډې ته کټوي خاص اندام ته کټو زلم ته استل شوی په دې کیفیت باندې پروتو رسول الله چې کله خوانه راغی ولکه ترمي سفیر رضی الله عنه روانه و چې هغه رسول الله ترور و ارچ خپل شهیدان وړي و یوازې حمزه په ډاګر باندې پروت نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي اما حمزه وی ارچ حمزه دې هیڅ کوم نشي چورمانه جړاو کی رد علی و د خپل شهیدان برته ما خپل راولي صحابه د خپل شهیدان برته د وحد لمن لراړو ټول ملګرو په حمزه رضی الله عنه باندې وشړل سفیر رضی الله عنه چې کله راغی سره دوه صادرې وي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوري چې د زنانه دی قران شي اغه ویل شي یا رسول الله زمانه دا معلومات دي چې رور می شهید شوی دی صادر می راوړل چې دا ور باندې پټ کو وې زو سره پرې دی چې رسول الله کله دواړه صادرې وکړي نو په دې خوا کې سیدنا و امامنا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهم شهید پروت دا قد نو وړي کې صحابيو د رسول الله د خارجه چارو وزارت اکثره کارونه بده کول نبی کریم علیه السلام ویل دا غټ صادر کوم حمزه له ورکو دا وړي کې مصعب له قران دازي به کې وکي پچا وکله چې قران دازي وکړنو دا غټ صادر د مصعب ورسېدو او وړي کې صادر د حمزه رضی الله عنه بخاری کې حدیث دی د رسول الله دا تر چې کله سر ور باندې پټ شونه کفي بلوچ شو چې کفي ور باندې پټ شونه سر بلوچ نبی کریم علیه السلام دې مجلس ډېر لري لاړو ځکه غړي درمن شو دوه کال د محمد صلی الله علیه وسلم د حمزه سره په څو ژړل دوه کال جنازه په وکړه به ورته ویل شي یاتره قیامت کې به الله په وړاندې تعالی سپارښت کوم وی قسم په الله کدا صفیه نه خپه کیږي د اسماء ترور ما د حمزه نه دفن کولو پرې چې د لیوانو خړلې وي چې په ورځ قیامت دی هغه د نس نه دراوته وي چې الله د قسمه وسه په دین باندې دا قرباني وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې سر ور باندې پټ کوي وجعلوا على رجليه من الاسخر سرګړې ورته په دې کو باندې واچوي ځکه د مړي د بدن پټول دا سنت طریقه ضروری ده نو اقا صحابي چې ډېر نظمین دي کې استجامي قیمتي عطر خو چې اسلام کله قبول کړي چې کله شهید شو د احد وړاګر کې دومره صادر شته نه چې سر ور باندې پټ شي په ور باندې پټ شي ابو بکیحه پر امه باندې یو بل غلام دم ناشنا ځوانو دي دشمنانو براونه ور په دې خو کې به ورته زنجیرونه واچول او به والو ایسه په دې ګرم شو کې به راخلو خباب رضی الله عنه یو بل صحابي دی د ابن الارمن انمار وداغي یا بنت الانمار داغي زنانه غلامو هغه به خلکو ویل شي زما دا غلام ووي یو خسته ځواني دي صحابي الله ور کړو خسته سني لوهارو د لوهاري په دې ځبانه به کله کینې سنو دي وختونه به دي کافرانو ونی وو به والو به یې سبه دي ور باندې ورسملو چې پر رسول الله باندې کفر وکا محمد باندې کفر وکا هغه به ویل شي نه اخر به ورته دي له حرام نه د اسکروټي راواخستي او خباب رضی الله عنه ور باندې د پاسه ورسملو د په دې وینو باندې د په دې زو باندې به است هغه اسکروټي ټول ختم شي وډیره مو د ورسې چې کړه د اسلام پر اخیره د خپل شادي ملګرو له کار کړه ویل چې ما ملګرو د مکی مشرکانو زما سره د ښکارونه کړی دي عمر رضی الله عنه چې کله غاړه سره ملاو کړ لاس به پیرا خل ورسې کوتی بو ورته خباب دا ولي وې دي ظالمانو بس پر اسکروټو باندې سمله ولا مزما په دی وینو باندې باخر هغه ختم شوي په دې مزمنس کې وسلور زنانو ایمان راوړو ام عبیسه زنیه دغه لورا او نهیدا دیو صحابي دې دومره دي ابو جهل دی اوله دې خلکو اوله چې استسترګي کار په اخر لندش ولا لا سنه به خوځول نور بلار او نورکه شو ابو جهل به ویلې به ګوره کنه دلات او منات ازار دشي اوالدا سترګي ورنه واخستې دې زنانه رب العالمین له توجه کړه ویلې چې ایس ما رب مال سترګي راکړه د مکی د مشرکانو د ملندره می بچکا دا خلک ما باندې ملندې کوي رب العالمین و ایسه سترګي ورته به دي دعا شو د پاره دي چې د مکی مشرکان په الله ذلیل کې رسوي کې د بني مخزومه د ابو جهل د خاندان یو درې غلامان و عمار رضی الله عنه یاسر سمیه یو زوی او د دوه خزو خاون مور بلارو زوی یاسر رضی الله عنه د خلکو دومره اوله پر دعوت کې چې اخر ایسه پر دعوت کې وفات شو په دیوالو کې شهید شو
رسول الله بداوی چې صبر کوي یا آل یاسر. سمیه رضی الله عنها دا زنانه ولنې شهیدم د په اسلام کې. ابو جهل ورته راغی په محمد باندې کفر وکا، وای چې محمد زنه منم، هغه لا اله الا الله. ابو جهل دومره بے شرف سره و، وېزه پتا باندې پویګم کنه تا چې په محمد باندې ایمان راوړې د مقصد دار چې صرف دا سړي په ځان باندې اچوي، ځکه داغه سره ټول ځوانان دي صحابه، ته ډېر خرابه بد اخلاق زنانه تعنه به ورته ورکړه. هغه به ویل چې ما د الله لپاره ایمان راوړې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. تاریخ ولا لیکي وی ابو جهل دوه خان راوسه کمیسو پرتګی زنانه نه وېسو، د یو وخت په چې د یو وخت پورې وتړل د بلک په دبل او نيزه راواغه په دقه شرمګه کې اوله واغه شهید کړه. تمره تکالیف دي مسلمانانو د صحابه په اسلام باندې ورکړي دي. دا څه د نرم دین نه دی چې موږ مور پیدا شو موږ د خلک د غوکه اذان وکي اسلام دی. د اسلام د دین د اسلام د ګلشن د زمونږ د صحابه په دی وینو باندې خړوب کړي دي. د محمد رسول الله په دی وینو باندې خړوب دي. زمونږ د صحابياتو زمونږ د صحابه د زنانو په دی وینو باندې دا خړوب شوی دا څومره تکلیف چې کمیسو پرتګي زنانه نه استل کیږي. یو وخت په دی یو پورې وتړو بل د بل وخت پورې وتړو په دې شرمګه کې دی یو لوی دیکتاتور ظالم د وجه نه دا شهید کیږي وجل کیږي هغه د وشتل کیږي دا په کوم حالت انسان چې سر بده باندې سوچي کې به د خپل تکالیف له ګوري چې موږ د اسلام سره څه وکړه، د اسلام لمن څه وفا ورکړه، په دې اسلام باندې موږ ځان وساتلو، په دې باندې موږ ځان له مسله راجمع کړه. وی اولنې شهید او په اسلام کې چې ویني لاړه په زنانو کې. رسول الله ویل وی فرعون د دې امه شه ابو جهل له اقا فرعون ما شتر جل انهار ونی ولا پاغیم به خونه ولګول او دغه د ودری بچو کړی ورته د فرعون سور کې تیر ورته سره کړو دغه ماشومان دا واقع صفاقه کې ور واچو دوی دې کړل. عمر رضی الله عنه شکر د خلکو هوالو اخر ورته ویل چې کفر وکړ رسول الله لکنزل وکړ سخت هوالو. هغه نبی صلی الله علیه وسلم له یو کنزل وکړي. دا د اکراه حالات دي. کستا په دې سر باندې سړی کله شنکوف کړي درته وایي چې اسلام لکنزل وکړي نو وجنم دی. اسلام دومره د مهرباني دین دی. هغه تعالی و چې مال کنزل وکړه خو خیر د زړه کې احترام ساته او کو دی چې تم اوجنه زه اسلام لکنزل نکوم دا خو به احتر شهید. عمر رضی الله رسول الله علیه خبره وکړي. صحابه د نبی کریم علیه السلام خواله لاله ورته وی یا رسول الله عمارم کافر شو کنزل تعالی وکړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي و مولا من الايمان وی عمر رضی الله د اسلام نه تر اډو کو پورې ډک شوی دی. د ایمان نه د اډو کې پورې ډک شوی دی. هغه کفر نه کوي. اسما ملګرو وی عمر رضی الله چې کله دي ظالمانو را خوشو په منډه منډه باندې راغی د محمد صلی الله علیه وسلم خاله سخت وژړل. وی یا رسول الله ما خو کفر وکي. وی څنګه وی دې مشرکانو سره اعلان وکړم وی والا مالوي چې محمد لا کنزلو که خوشي بده کو کې نه دي خوشي کو وی سما تعالی کنزلو وکړه کافر شوم زه. رسول الله دغه تسلی د باره غاړه ورکړ ورته وی خواله میرا شه ان عادوا فعودا. اے عمره کې د خلکو ته بیره ونی ول تعالی وی چې کنزلو که محمد لا خوشي کو خیر دې مال کنزلو وکړه. در اکراه حالات دی وخت کې ته رب العالمین نه رانیش. عمر رضی الله به بری باندې ځان له تسلی ورکړه خوشاله شو. عمر رضی الله شکل اسلام نور اور دی وینځونی ول دومره سخت اوله چې ایس عمر شه باخر ستړي شو پهلوانو ګورلا او دی وینځلې ویلې چې اے فلانه ما ته پری خو دې د دی وجنه نشس ما پتا باندې رحم راغی الله سونه مې در باندې اخر خوښ شو. به به شکل دمه کې راغی به ونی ولا به والا د دې وجنه عمر رضی الله ډېر شړلم. الله رب عزت به ټول ورته ارڅ معاف کړ. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د څه کار وکړي چې ایسه یو مدرسې جوړ کړه د دار ارقم په کور کې. ابن ارقم دغه په کور کې ملګرو لویلې چې تاسو خیر دې الته ورځي اعمال الته کوي تشکیه الته بزاست تاسو کومه نور د کافرانو د مشرکانو مخ کې چې عمل کوم زبې کوم دلته بار مره وځي تاسو له عذاب درکې تکلیف درکې زم به خپګي کې تاسو مخه پکېږي. در صفه غونډې په خوا کې غلې غونډې کورو د خلکو د سترګو نه پټو الته به صحابه ورتل رسول الله ورتلو تشکیه کولا درس او تدریس به ورته کولو د دې صفایي به کولا کیسه اخلاق به ور خودل بد اخلاق به ورنه پاکول هغه به تل کول. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ډګر باندې میدان کې ولاړ هغه به عبادت کو. دغه وجه دا و ک رسول الله چیرته د خلکو په وړاندې د خلکو له دعوت ورکړي وي قران شروع کړي د مکه مشرکانو چغي والي لا تسمعوا لهذا القران اے خلکو د قران له وګ مګ دی بلکې دیګه شور شقب شروع کې چې کله قران خلک بیانې شورونه کوي شور وکړي چې ایسر محمد پر خبرو باندې څوک پوي نشي. او مخکې مونږ ویلي و
د قران علم چې انسان نصیب کیږي هغه کله چې سړی د الله د رضا لپاره قران لکینی د تقوا په نیت باندې به قران لکینی د قیامت په یره باندې وکینی قران له بغوګ دی د الله عظمت بری پزړه کی د دنیا نه به رغبت شي قوي ایمان بزان له پیدا کی صفا زړه بدی یقین بد الله او د الله د رسول په خبرو باندې کوي او صبر د لیس دی وخت کې عبادت د ملګرو له تاوان رسیدو کله د شي حالات راځي به خفیا خفیا ګرځي دی به وجه دا و چې ورس صادر رسول الله سره د ملګرو دشت لوته عبادت کوو تقرما کې مشکان فراله ولکه دلته څه کوي سات څه ورته تاسو پکې څه وینه به ویمنګ د الله بندګي کو ویولې کوي سات څه بشراجو چې بده بخش باندې په داخله باندې دا شړې ولو غاخونه په ټول مات کړه دغه نه به جنگ جوړې د قتل او قتال په دې منځ کې د مکه مشرکانو سره سوال پیدا شو راځي د يهود علماو نه پوښتنه وکړه چې دا محمد الله حق نبی دی او کنه دی ک نبی وی اسنه چې موږ zarar ورکو برباد نشو کني چې کوي مقابله وکړو مدینه لاړل مدینه منوره کې د يهود علماو وېزمن په علاقه کې وسړی پیدا شوی د محمد ابن عبد الله او د نبوت دعوی کړي د توحید دی او ملګری دي شي دی او غریبانان خلک دی او مونږ ویو هغه لکېږي دا نبی دی او کنه دی هغه ورته ویل درې سوالونه په وکي کله دې جوابونه وکړو دا نبی دی او کوي نه کړو به جدا خبره ده یوه ته دا خبره وکړه چې د اصحاب کهف مبارک خبره پښتنه ورنه وکړي دیم د روح مبارک اصحاب کهف څخه خلک دی هغه په طرف باندې لاړو د هجرت لپاره او د روح مبارک کې تفصیلی جواب وکي دا نبی نه دی او کچرته اجمالی خبره وکړه دا نبی نه دی بلکې کده شی ویل چې داس موږ د الله امر دی نور حقیقت الله معلوم دی دا به نبی دی او د ذوالقرنین د مکه مشرکان چې کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کوي دل تر شد الله نه بډیر په جذبه خوشاله باندې راغی چې کې دې شي د خلکو په زړه کې سره غلي وی ویل یا محمد موږ ستانه درې ته پوښتنه کوو یو د اصحاب کهف مبارک بل د ذوالقرنین او بل د روح مبارک کته نبی جواب راکړي رسول الله ویله سبب جواب درکم ان شاء الله ونه ویلي سره دې چې اوچت ذاکر اوچت متقی د ټولو ذاکرینو مشر د ټولو متقینو مشر محمد صلی الله علیه وسلم خو به دې وخت کې الله ته ان شاء الله فاتح کړه ان شاء الله کې دا مسله چې ودنه ویلې به دومره نقصان سره لکېږي سبا وهر انغلا او بل ورځ انغلا حتی شپاره ورځ انغلا تر څلوي خورز پورې وهر انغلا رسول الله خفه شو د مکه مشرکان دا ډنډوره شروع کړه وې د محمد شیطان کې خیر محمد پرې خودو نور ورته ناراضي سلوي خرج ورس رب العالمین سوره ضحا سوره کهف نازل کې سوره عنکبوت سوره زمر د دې وجنه حدیث کې د امر رسول الله فرمایي سليمان علیه السلام نبی کځوي اصل او وی ولې چې زبر ټول بیانو سره بیګاله هم بستری کوما او د دنیا به الله مال سل بچی راکې واغه به ټول مجاهدین د انبیاء او د صحابه سره اوچت کمال دا چې مجاهدین جوړ کی ټول مجاهدین لیکن ملائکه ورته ان شاء الله ویل خدا مصروف ان شاء الله ونه ویلې چې کله هم بستری وکړه واغه وخت راغی نو یو بیبیم بچیرانو ور صرف بیبي بچیرانو هغه د شنیمګړې حمل سليمان معلومه کړ چې او هو مانه ان شاء الله پاتې شو نو ان شاء الله رسول الله نه پاتې شو سلوي فرض رسول الله دا وحی نازل کړ سوره کهف دا دومره بهترین سورته دی رسول الله فرمایي د جمعې په ورځ وایي تاسو الله بنده دجال د فتنې نه ساتي او په دې کې ډېر حکمتونه دي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د قران ظاهر دی بل د قران باطن ظاهری خو دغه معنا ده لیکن باطن ده چې اصحاب کهف هجرت کړي اے رسول الله ملګرو د مکینه نور هجرت وکړي زید ذوالقرنین یو بادشاہ دی او هغه رب العالمین د دین د دعوت لپاره ګرځیدل دي نو تاسو د حبشو بادشاہ را ورشي نو اولنی هجرت کې 12 کسان لاړل دویم هجرت کې به درې کسان لاړل را روانه سره ان شاء الله کې چیرته ژوندونه به د حبشو هجرت ذکر کو رب العالمین دې موږ تاسو له محمد رسول الله تابع دې نصیب کړي